انشاءالله بل دا میډیا والا چې کوم راغلي که نه دې وروڼو ته زما دا خواست دی چې دې احتجاجي مظاهرې له تاسو ښه پوره کوریج ورکړئ چې دا یوازې زما په پښتونخوا کې نه چې دا په ټول پاکستان کې نن خلک په میډیا باندې وګوري چې د تاڼې غیرتمند باعزته او باشعوره قوم راجوت شوي دي په دې کې یو پاټا والا زما ګوره زما ډېره غټه کیله راشي که نه په دې کې اوس پاټو والا نشته اوټ به خو راغلی دی اوس راشه که نه یار د عوام دې راوتې دي د دې عوامو سره په جبونو کې دا بیلونه دي مهرباني وکړه دا جبونه وله وګوره دا بیلونه وله وګوره تړس په دې پې وشي چې دې پې کور ته رزق ونیسي او کوم افغانۍ ورکړي چاله ورکو دا پیسې چاله ورکو څه شرم ده به درځي څه شرم ده پکې شته راشي ترسل چې جوزف د خواسته أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دټولنا والخزو زمونږ د دې احتجاج بشر زمونږ د دې احتجاج جوړونکي زمونږ د دې عوامو راپندونکي شاه وزیر کاکا چې ته زه خراج تحسین پیش کوم چې په ایک یو سر باندې راووتو په سپینه ږیره باندې راووتو پرونې په دې ټول کلي کې اعلانونه وکړل کلو ته دې عوام ته دوی ته دوی له د شرم مقام دی دوی له د بېغیرتوب مقام دی دوی د کلي دې خلکو ته پګړي اچول غواړي دا خلک پرون دا شاه وزیر کاکاجي د ده د دې سپینې کلي نه وشرمېږئ د ده د دې وجود د عمر نه وشرمېږئ چې نن دې راوتې دي په دې سپینه ږیره باندې په دې سرو غرمو ناست دي خو د دې تاڼې لکونو آباد دي په کورونو کې ناست دي جنریټرو ته ناست دي هلته یو پیزو ته ناست دي د پکې لاندې ناست دي وروڼو نن دا کوم خلک چې دلته ولاړ دي دا زموږ د دې تاڼې غریب دي دا خلک زموږ د دې تاڼې دا زموږ د دې هیرې دي دا زموږ لال جواهرات دي چې هر کله څه مسله راغلې ده په دې کلي باندې آفت راغلی دی په دې کلي باندې زلزله راغلې ده په دې کلي باندې سیلاب راغلی دی په دې کلي باندې په بیلونو کې ټکسونه راغلي دي په دې کلي باندې شکمدور ټکسونه راغلي دي خو نه هغه خلک دا خلک دا هیرې دا لال جواهرات دوی په دې سپینو ږیرو باندې راوتې دي د هغه ټیک د هغه ظلم د هغه ظالم مخنیوي کړی دی وروڼو موږ چې دلته ولاړ یو ټول به یو موټی یو په یو اتفاق یو خو وروڼو افسوس زما توابګا اهلکارو ته لږ صبر وکړې سټیټ سیکرټري صاحب زه څوک نه یم چې زه به د قانون او د دغه د لاندې خبره کوم زه به په منطق خبره کوم زه په موږ چې کوم دا عذاب راغلی و د الله د طرفه چې کوم سیلاب و په هغې کې زمونږ دا تاڼه 3-4 ورځې سفر شوي وه بجلي نه وه ملګرو ستاسو کره اوبه وې اوبه وې دونه څوک نه ولو چې د سوات خلکو ته کیبلې ویوړې کیبلې په یو ګنټه کې درته ما دا بجلي باله وله ما د کیمرو په سترګو دا خبره کړې ده او نن ستاسو په وساطت کوم د دې احتجاج په وساطت چې یو خو دې زمانه ځمکه واغسته په ډلو په روډ او ګریډ سټیشن یې پرې راکړې نو ولې زه به لس ورځې د اشباشو ته پروت یم زه یوه جزانه ریکویسټ کوم هغې خلکو ته ما چې دې ایوانونو ته لېږلي دي او که د دا ایسي دي او که پیسي دي دا واوره ما له بیا 220 کې وي ټرانسفارمر راکړې ستاسو دا خبره زما سره په اتفاق ده او په دې کې به ډېر زر مونږ یو غټه جرګه
لکه تاسو ټول به زموږ سره راوځئ داسې به نه وي تماشا صاحب دې وروړو دا د کم څه کې انصاف دی چې تو زما بزنس په خپله جوړوم او په ما باندې راخرڅې وو وایي دا ایم پي اے دی او دا پلانې دی او دا ډینګې دی د ایم پي اے منو نه پلانې منو نه ډینګې منو موږ د سره ټیکس منو نه په دې ځکه کې د سره ټیکس نه منو او زما وروړو ما دلته د سوشل میډیا مو ساتل باندې یو خبره اوچته کړې وه چې موږ دلته بل نوی ګریډ غواړو وروره دا کومه بزنس چې په دې سیلابونو کې کومه ده حل زموږ وشو او زموږ د دې خلکو کره اوبه نه وي بجلي نه وه هېڅ سیستم نه و په دې طرفونو باندې مونږ چې دا کوم ضلالت چې زموږ وشو چې په دې سیندونو باندې دا کوم تارونه مارونه راغلي مونږ ورته وایي عرفان خان عرفان خان عرفان کنډې مونږ ورته دا وایو چې په دې بایپاس کې هم د اعلی چارواکو ته وایو خو هغه امیر مقام دی او دغه ای پي ټي آی والا دي مونږ ورته د دې نه وایو چې نوره مونږ له نوی فیډر راکړه نوی ګریډ مونږ له راکړه او کو نه یې په دغه ګریډ کې څه سیسټم کېږي دا کوم چې دې ورکړی دی او زه دې پکې ګیلاس مور اخیستی یم او مزید مې بل کړی وروره ځمکه دې زما خرابه کړه سیند دې غر دې زما خراب کو او مزید به مې بل زما غفور والسلام علیکم خبره کې ګر ځای په ضرورت بني زموږ هم دا د دې نور مسلې مسایل ورور ودا به حکومت ته پاړه دی ور دفتر نه تاسو کوي وړي وای دا په نیم راوي دې مې ته پرې او د بیروزګارۍ په معنا نو زمارو دا ټول خلک چې زمونږ دي دا غریبانان دي دوی دا لوډونه نشي برداشت کولی دلته روزګار نشته دلته سیلاب راغی هغې هم د خلکو بربادي وکړله دا عوامو چې څومره مسایل دي هر سرکار نه پټ نه دي هغه د ټولو خلکو ته ښکاره دي نو پکار دا ده چې دا حکیم وقت د دې عوامو سره ښه تعاون وکړي او د چا چې څومره تاوانونه شوي د هغوی دا تاوانونه ادایګي وکړي راشه دوباره به چورا شو ووټ ورکوي او زر په سوچ کوي بس لیسی صاحب راغی خپه دغه باندې په طریقه باندې به خبر راوړو موږ یو باشعوره خلک یو په موږ کې شکر دی د تعلیم یافته خلک دی موږ به د دې صاحب خبرې اورو چې موږ او تاسو مطمئن کړي او کاکاجي ټول موږ مطمئن کړي نو د هغې نه بس به بیا زموږ حق دی چې موږ احتجاج ختم کړو او که موږ مطمئن نه کړو نو په دې روډونو هلو بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټولو ناول چې دا کومه ګراني ده د دې زه په خپله خلاف یم او د دې زم متاثرینو کې دا کم بل چې تاسو جمع کوئ دا زم جمع کوم ریکویسٹ دا دی ستاسو دا مشران راوتی دي بالکل دا احتجاج کول دا ستاسو حق دی جمهوری حق هم دی او دا ستاسو نه نه زه اخیستی شم هېڅوک یې نه هم نشي اخیستی بله خبره جی ریکویسٹ دا دی چې تاسو ته پته وي بلکې ستاسو د مشرانو ته هم پته وي پرون حکومت اعلان کړی دی دا کم چې فیول ایڈجسټمنټ کم ټیکس لګېدلی بالکل هغه ناروا ټیکس دی هغه زیات دی یو سړي بیلو 4000 او تقریبا 3000 روپۍ په فیول ایڈجسټمنټ و بالکل زیات دی خو تاسو ته به پته وي هغه په میډیا هم راغلي دي چې هغه پرون وزیر اعظم او منسټر چې کوم دی اعلان کړی دی خو د ګورنمنټ خبرې چې کوم دی لږ ټایم علي د هغې پورې تاسو خپل بلونه چې کوم دي هغه جی بالکل نو دومره دا چې هغه اب ستاسو فیل ایڈجسټمنټ مسله به حل شي د دې نه علاوه که فرض کړه د هغې نه حل کېږي تاسو چې څه وایئ که تاسو وایئ چې زما سره ایس سی سره کینو که د دې د چیف سره کینو بالکل زه حاضر صحیح دی جی نو تاسو دا مشران چې تاسو هدایت دی د هغې مطابق تاسو عمل وکړئ او ستاسو چې کوم دا مسله ده دا چې څنګه په بهتر طریقې سره که تاسو بیا هم نه یې مطمئنه زه به ستاسو سره په دې انور ولاړ یم چې څو پورې ستا مسله ماني حل کړي زه به نه ځم